د ننګرهار د عدلي رئیس مستو خان هلال وای روان کال کې تر دې دمه د اړوند ادارو سره په همغږۍ د قضیو د تعقیب په ترڅ کې په بیلابیلو سیمو کې 2904 شپېته جریبه دولتي ځمکه له غصب خلاصه کړي او اړوند ادارو ته سپارلې ده. نوموړي چې د لندې په 15مې رسنیو دفتر کې د کنفرانس پر مهال کلنۍ کړنې شریکول زیاته کړه چې د دولتي قضیو برخه کې 22 دوسیې د شرعي غور او څېړنو په موخه محکمې ته استولي. 2654 جریبه ځمکې قراردادونه فسخه او دولتي پیژندلي. د ځمکو اړوند 4 تطبیقي دوسیې او 440 نورې دوسیې تر څېړنې لاندې دي چې په حال کې به د اړوند ادارو سره په همغږۍ اجرات ترسره کړي. قضایي او عملیات چې په 1499 مالي کال کې په تعداد د 155 جلده دوسیې دغه عملیات ته راغلي دي چې د هغې څخه 22 جلده دوسیې د شرعي احکامو د غور په خاطر باندې محکمو ته صادرې شوي. د هغې څخه چې د دې د جملې څخه تقریبا 13 دوسیې د دولت په نفع باندې تمامې شوي دي چې په کل کې تقریبا 310 جریبه ځمکه او 3,23,000 او 115 افغانۍ د دولت په نفع باندې تمامې کړي دي او په تعداد د 58 استردادي قرارونه په دغه موده کې صادر شوي دي چې د هغې د جملې څخه 2654 جریبه 15 بسوې او 33 بسواسي او 15 متره مربع ځمکه د دولت په نفع باندې تمامه شوې ده. په مجموع کې باید ووایم چې زموږ استردادي قرارونو او د محاکمو د نهایي او قطعي فیصلو په نهایي کېدلو سره د دولتي قضایو امریت په تقریبا 2904 جریبه 19 بسوې او 15 متره مربع ځمکه د دولت په نفع باندې ګټلې ده او د دولت لپاره استرداد شوې او 3,03,000 او 115 افغانۍ د دولت په نفع باندې دولتي قضایي او عملیات راستنې کړي دي. د عدلي رئیس وایي چې په ښار او ولسوالیو کې د حقوقو اړوند 1055 عریضې ورته راغلي چې 609 املاکي 311 دیواني او 115 کورني موضوعات دي چې یو شمېر یې حل او پاتې نورې تر کار لاندې دي. هغه زیاته کړه چې د املاکو دیواني او کورنیو موضوعاتو اړوند 1150 قضیې ورته راغلي چې یو شمېر محکمې او پاتې نورې اړوند ادارو ته د حل په موخه سپارل شوي. د حقوقو امریت د ننګرهار ولایت حقوق امریت د ولسوالیو او د ولسوالیو د مدیریتونو په 1499 کال کې 1055 قطعې عریضې راغلي دي. د حقوقو امریت او د ولسوالیو څخه 1055 قطعې عریضې راغلي دي چې 609 قطعې املاکي 311 قطعې دیوني 115 قطعې کورني موضوعاتو پورې مربوطې دي چې د دې څخه 201 قطعې عریضې محکمې ته محول شوي 40 قطعې نورې اړوند ادارو ته د اجراتو په موخه استول شوي 29 قطعې اصلاح شوي دي. اصلاح هم د حقوقو امریت پورې مربوطه ده. 399 قطعې د کار لاندې جریان لري او 499 قطعې د حقوقو د امریت په وړاندیز او د ولایت مقام د ملاحظې څخه وروسته حفظ شوي دي. په 1499 مالي کال کې په تعداد د 1150 جلده دوسیې د حقوقو امریت ته راغلي دي. د هغې له جملې سره 680 جلده دوسیې املاکي 319 جلده دیوني 122 جلده کورني موضوعاتو پورې اړه لري. اجرات 440 جلده محکمې ته محول شوي 252 جلده نورو مربوطه ادارو ته د اجرات په موخه استول شوي 356 جلده د کار لاندې جریان لري. د دغو دوسیو په هغه کې 63 جلده هغه قطعي او نهایي دوسیې وې چې هغه د حقوقو د ادارې د خوا نه تطبیق شوي دي او چې هغه دوسیې د افرادو ترمنځ وي که حقوقي وي فامیلي وي او یا د دولت د ملکیتونو یعنې حقوق عامه دوسیې وي 63 قضیې دوی تطبیق کړي دي په 1499 کال کې. 1499 مالي کال کې په مبلغ د
$1,990 افغانۍ د حقوقو 2% محصول حقوق امریت لوري دولت خزانه ته تحویل شوی په مبلغ د 2,1,680 افغانۍ د محاکمو د فیصلو محصول د حقوق امریت د لوري د دولت خزانه ته تسلیم شوی. په 1999 کال کې په مبلغ د 9,45,804 افغانۍ د محاکمو امانت محصول د حقوق امریت د خانه د دولت خزانه ته تسلیم شوی. په همدغه کال کې د افرادو ترمنځ په حقوقي موضوعاتو کې چې دین تحصیل شوی ده 1,30,14,913 افغانۍ، 4,15,900 دي او 1,40,000 پاکستاني کلدار. دا د افرادو دین د اشخاصو نه ورته تحصیل شوی ده. کله چې د حقوقو امریت ته عرایض راځي او ثبتیږي نو د دې 2 قسمه عرایض دي چې یوې املاکي دي یوې دیوني او فامیلي دي. د هغې نه موږ 500,000 افغانۍ محصول اخلو. بعضې وخت کله خلک حق ثبت اخلو چې بعضې وخت کله خلک شکایت کوي چې د حقوقو امریت موږ نه په عریضه باندې پیسې اخلي. دا په قانون کې واضح خبره ده. د قانون تحصیل ماده دلته واضح ده، 14مه ماده ده چې په هغه اساس باندې موږ دغه حق ثبت د عرایضو نه اخلو او په بانک کې تحویلیږي. په 1999 مالي کال کې د عرایضو د حق ثبت عواید چې د حقوقو امریت له لوري مبلغ د 1,98,500 افغانۍ کېږي. دا د حق ثبت د عرایضو د درکه د دولت خزانې ته تسلیم شوي. د حقوقو د مدیریتونو نه د ولسوالیو نه چې راغلي دي 2,2,450 افغانۍ کېږي چې دواړه مجموعي 4,6,950 افغانۍ، 4,6,950 افغانۍ د عرایضو د حق ثبت له درکه د دولت خزانې ته د حقوقو د امریت د خوا تحویل شوي. د عدلیې رئیس وایي چې بېلابېلو قضیو، عریضو، حق الثبت او نورو څخه شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او دولت خزانې ته سپارلي دي. د نوموړي په وینا په 1999 مالي کال کې 403 بېلابېلو قضیو محکمې پر وړاندې وکالت کړی چې 80 تنو مظنونینو ته یې برات حاصل شوی. همداراز د انسجام مدیریت بررسۍ په پیله کې 215 اسبابه د معلوماتو لارښوونې دفترونه کنټرول شوي، د 14 اسبابو جوازونه پسخه شوي، 28 نوي رامنځته شوي او 42 رهنمایي معاملاتو دفترونو جوازونه تمدید شوي دي. د عدلیې رئیس مستوخان هلال وویل چې په 99 مالي کال کې د 103 عریضه لیکونکو جوازونه کنټرول شوي، 15 نوي عریضه لیکونکو ته جوازونه ورکړل شوي او 9 تمدید شوي دي. همداراز د 352 ټولنیزو بنسټونو ابتدایي مراحل ترسره شوي او د جواز اخیستو په موخه عدلیې وزارت ته محول شوي دي. د وړیا حقوقي مرستو امریت د فعالیتونو راپور تاسو ته وړاندې کوو. په 1999 مالي کال کې د وړیا حقوقي مرستو امریت غړو د 403 مختلفو قضایاو څخه د محاکمو په وړاندې وکالت کړی چې نوموړې قضیې تقریبا 590 کسانو پورې تعلق درلوده چې په جریان د وکالت کې د 10 کسانو څخه تحقیق شوی او 8 تنه متهم او مظنون کسانو ته د دې ادارې د وکالت په نتیجه کې برات حاصل شوی او تقریبا 140 غیابي قضایا وي. دا هم چې د دې ادارې ته راغل شوي وي د هغې د محاکمو په وړاندې باندې دفاع کړې. فعلا وړیا حقوقي مرستو امریت کې لاندې قضایو د کار لاندې جریان لري. په تعداد د 10 جلده قضیې د استناد په څرنګوالي کې، په تعداد د 255 قضیې په ابتدایي محکمه کې، په تعداد د 200 قضیو د استناد په محکمه کې جریان لري. د عامه پوهاوي په برخه کې 2 مختلفې برنامې په مختلفو ساحو کې وړاندې شوي چې په دغه برنامو کې تقریبا 2600 جلده کتابچې چې په دې کې د قوانینو مادې ذکر وی دا توضیح شوي او د عامه پوهاوي په اړه بروشرې او پوسټرې هم اشخاصو ته د سیمینارونو په وخت کې توضیح شوي چې په مختلفو مواردو کې د همدې امریت د عامه پوهاوي موظف کارکوونکو لخوا وړاندې شوي.
د انسجام مدیریت بررسي پلاوی د کنټرول په نتیجه کې په تعداد د 215 بابه د معاملاتو لارښوونې دفترونه کنټرول شوي چې د هغې جملې څخه 40 بابه یې د تخلف په صورت کې تړل شوي. په 1499 مالي کال کې په تعداد د 14 بابه د معاملاتو لارښوونې دفترونه خپل جوازونه فسخه کړي. په 1499 مالي کال کې په تعداد د 28 بابه جدید او 42 بابه تمدید د معاملاتو لارښوونې جوازونه توزیع شوي. د ټولو جوازونو عواید په 1499 مالي کال کې په مبلغ د 10,50,000 افغانیو ته رسیږي. په 1499 مالي کال کې د بررسۍ پلاوي د کنټرول په نتیجه کې په تعداد 183 عریضه نویسي جوازونه کنټرول شوي چې د دوی ټول اجرات د قانون د اصول په چوکاټ کې منظم او منسجم او په همدې کال په تعداد د 15 جدید او 9 تمدید د عریضه نویسي جوازونه واجب شرایط اشخاصو ته ورکړل شوي چې د جدید جوازونو قیمت 188 افغانۍ او د تمدید جوازونو قیمت 15 افغانۍ کیږي چې مجموعاً د جوازونو عوایدو په 1499 کال کې په مبلغ د 9,919 افغانۍ د دولت خزانې ته تسلیم شوي. د ټولنو په برخه کې په تعداد د 352 اجتماعي نهادونو ابتدایي مراحل چې د ننګرهار ولایت په عادلي ریاست کې ترسره شوي د جواز د اخیستلو په موخه د عدلیې وزارت د انسجام عمومي ریاست ته محول شوي. په 1499 مالي کال کې په تعداد د 70 بابه ټولنو، شوراګانو، خیریه بنسټونو ابتدایي ځای مراحل چې د ننګرهار ولایت د عدلیې ریاست د انسجام جوازونو د ثبت او بررسۍ په امریت کې ترسره شوي او د جواز ترلاسه کولو په موخه عدلیې وزارت د انسجام عمومي ریاست ته وړاندې شوي. د ننګرهار ولایت په سطح 9 خیریه بنسټونه فعالیت کوي چې انسجام امریت د هغوی اجرات څخه وخت په وخت نظارت کوي. د سیاسي احزابو په برخه کې د انسجام او بررسۍ امریت په ننګرهار ولایت کې د سیاسي احزابو د فعالیتونو څخه په قانون په اساس نظارت کوي. د ننګرهار ولایت په سطح 4 سیاسي احزابو نمایندګۍ فعالیت کوي او د فعالیتونو څخه وخت په وخت لیدنه او هم د هغوی د اجراتو څخه د عدلیې وزارت د انسجام عمومي ریاست ته ګزارش وړاندې کوي. د ننګرهار عدلي رئیس مستوخان هلال وایي چې د 70 ټولنو، شوراګانو او خیریه بنسټونو ابتدایي مراحل طی شوي د جواز اخیستو په موخه مرکز ته ورپېژندل شوي دي. دغه راز په دې ولایت کې د 4 سیاسي حزبونو فعالیت څخه څارنه شوې ده.